لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو غلامو، نو پاغه به مزدوری کولا. دا په عربو کې دا یو رواجو چې غلامان بچا دیلا غشتل چې زما خدمتو کی، چا بدیلا ساتل چیرې دا کاریگر دی نو دی بکار کوي بازار کې، نو مال به ماخام پیسې پیدا کوي. چا به پی دیاړي کوله چې د دیاړي کوا او دومره پیسې ګټه مال راوړه. نو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو غلامو، هغه ته وی ته دروازه کار کوه او ماخام مال پیسې راوړه. نو د بکار خدمت کوم او ماخام به حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ له چې څه ګټلو پیسې به راوړل. نو یو ځلې ولا څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وی نور کله خو به ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خدای تاړو تپوس ما نه ونه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی وږم ډېر زیات، ډېر وږم. نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او مې خوړه. خو وی اوس ته نه تپوس کوم. وی دا کم ځای وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې سمنتر جادو کړی و او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم، په هغې کې وادو. نو زه ورغلم، ما ورته وی چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي، شابه راکه. نو وی دا ډوډۍ خوراک یې راکه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او تا وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما د حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خدا ده چې منتر او جادو باندې پیسې غشتل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا د دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټو. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې یا خدایه دا مسلمان کوم ځای ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنتو بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې؟ اسی ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی، نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه دی تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته. څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چته ډېره کمه پیدا کې د دوکې چای ده. پکې سیزونه ګډۍ او رنګونه والا ورکوي، چیلکې پکې ګډۍ رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولی غوندې دی ګاډو والا نه ته سودا کې، د پاسه یو شان شی پروت دی او لاندې بل شان شی پروت دی، دا ګناه نه ده. د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټري، ته چې ورته ګورې نو ته به چې خدای اومه مې وخوړې او ځان به وررسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې وي، او کم وخت چې تل اړموي هغه شنډو ته یې ور اړمه کړي. یا لکه دا بره د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کومه، داسې وایي که نه وایي؟ نو دا لاندې ځان لکه وغه ځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه. خلکو له ولې دوکه ورکوي چې سړی ځان ته په دې رابلې؟ الوګان شو، غوښه شوه، نور سیزونه شو، ټول په دوکه. ایرونو یادو ساتئ، په دوکه که دې مال ډېرم پیدا کو، لار په غلطه لاره به د نوځي، ګور یاد ساته. جیب بر ډکی، برکت به پکې نی. مقدمه به جوړه شي، اسپتال به جوړ شي، بچې به نا جوړه شي، ښځه به نا جوړه شي، شا به وړو اسلام آباد او لاهوره پورې ټېسټونه کوه، خو زی به دنه په سوړو به دنه ځي، خدای به ورته سوړې کولاوي او په هغې به دنه ځي. او که حلال لږ شي مې او صبر درته وکړو نو سوړې به ورته بندي، مطمئن او خوشحاله به پکې. دا د دوکو کاروبار. نو دا دوکه حرامه.
په دې پمپونو کې مونږ خو روانو په دې سینجي پمپونو کې. اوس خو خیر قصه بل شانتې ده، خو بره به یې لیکلي وو، هغه ریټ به یې لیکلي وو 61. نو پوټې نه هغه ننن به یې ورسره داسې لاندې پوټې لیکلې وه چې سړی دوکه کړي. بیا داسې پوټې نه غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې لرې ځای نه ښکاري. دا اوس شیطان ورته اچوي نه نه 61.99 میں چې خلکو ته ښکاره کړي چې زما خو 61 روپۍ نرخ دی. او که بیا څوک وایي چې لکه تا خو 61 نه 2 شپېته دې کټ کړې، نو ما خو لاندې ورسره 99 پیسې لیکلې دي. نو 1 روپۍ څه شی دی چې هغې له دوکه کې؟ زه اوس ته ووایه. اوس یو پمپ والا چې د کروڑونو پمپ چلی، که هغه 1 روپۍ دوکه وکړي په کیلو کې، نو دا څونه فایده هغه ته رسوي؟ هېڅ هم نه. لیکن دا اوس شیطان ورته پړه کې اچوي، لکه څپه ولیکه چې 2 شپېته دي که نه، دا 99 دی ورسره پوټینې ولې لیکلی دی؟ دا دوکې دا سخت جرم دی او خطرناکه ګناه ده چې څوک دوکه کوي. رونو دکې تقوا نشته، دی د خدای نه یریږي. د قیامت د پرورځ د زړه ایمان ټیک ته مومن ورته وایو، کافر ورته نه وایو، خو د ایمان چې کوم بنیادي نښه ده هغه د پړه کې نشته. دی څنګه مسلمان دی؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته څه وایي؟ وی دوکه دی وکړه. په دې اخباراتو کې پرون مې یو اخبار کته، نو یې لیکلي چې پپیو کې کیمیکل اچوي. ما مخکې ورځو کې وی پی خو الحمدلله اوس یو ځای کې چې څکله نو مدیداره ټینګه وه، مې پی خو لکه چې ښه ټینګي. مولوي صاحب وي ټینګ کوم نه، مې چای دی خشته راوړې ده. نو وی دا پکې دا ظالمان څه پوډر موډر ګړی او په هغې یې ټینګوي. اوس څه کوې ورسره؟ د انسان صحت سره لوبې دي که نه؟ 2 نقصان شو، پیسه دیم په دوکه وګټله او انسان صحت ته برباد که د خدای نه یریږي. نو وی تا 2 نقصان وکړل، په جادو منتر دیم پیسې واخیستې او دوکه دیم کړې ده. اوهو نو څه چلې وکړه؟ تالو کې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ اوس الټی کړم، زور یې لګاو نو الټی کېدې نه. حالانکه د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ وخوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه، انسان دی، نو پته الټی کول څه لازم او فرض نه دي. ته په دې مکلف نه چې خامخا الټی کا، بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې حرامه مې در باندې وخوړه، نو الټی کول پته لازم نه دي په شریعت کې. خدا د تقوا هغه اخري درجه ده، ورع ورته وایي، هغه اخري درجه. خولې ګوته یې منډله چې کوي نو الټی کېدې، سترګې بقې بقې راووتې. چا ورته وی صاحب ولې؟ وی دا ډوډۍ ورسره وباسم. وی اوبه پسې وڅښه نو بیا کېدی شي الټی در شي. وی ورشه اوبه راوړی، نو اوبې وڅښلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله، نو هغه ارسې الټی کړل. دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې، رنګ یې ورسره بدل شو، مخ یې سور شو. وی دا دې څه وکړل؟ ځان سره ځان دې برباد که. شاګردان ورته وی وی که دین وړی سره زما روح او سا راوته نو مې ورسره رایسته، خو دا وړی مې وجود کې نه پرېښوده. دا آخری مرتبه د تقوا. صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودلی دی. یو ځای کې نبی علیہ السلام دی یو ښځه میلمه شو، غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله، چې نوړی اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي، اړی راړی په خوله کې نوړی نه تېرېږي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کم څاروي ده د مالک نه بې اجازته حلال شوی دی. معلومات والی ښځې نه یې تپوس وکړه، وی دا غوښه تا د څه؟ وی دا مې یو رکوټ چیلو کې یا ګډور کې حلال کړی دی. وی د چا؟ وی نبی علیہ السلام مې میلمه و، زما خوا کې ګاونډیان دي، د هغې نه مې اخېسته. نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې وویل چې دا په څو خرڅوې؟ وی خاوند مې نشته. مې زه بس په مې را خرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړې. پیسې مې ورکړي دي، دا نه چې مې نه دي ورکړي، خو خاوند نه بې اجازته حلال شوی دی. نبی علیہ السلام وی داسې وکړئ، وی دا خوراک چې د په قیدیانو میدیانو وخورئ، دا موږ له منع کوه. چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کیږي که نه کیږي؟ که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانوم او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه، ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي؟ نه. که تا باندې به کله اثر کوي؟ هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم، چې زه نه کوم ځان ساتم، نو په تا به هله اثر کوي. او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او زه په خپله کوم، اثر به د باندې چته مونه کي. نو رسول الله مبارک لومبي عمل به په خپله کوو، دویم نمبر د صحابو مخکې به عمل کوو. نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل به نو صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو.
حنزله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی. نو سوی نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله. نو ظاهري معنا خو دا چې حنزله منافق شوی دی، لیکن دا معنا خو موږ نشو کولی. هغه صحابه دي. یو سړی ځان ته ډېرم ګناهګار وي، ګناهګار یم، خو ته خو نه شې ویلې ورته که نه، خو ځان له لګیا دی، الله سره یې معامله ده. نو نافق حنزله نافق حنزله معنا به یې دا وکړم چې ګډوډ شو. حنزله ګډوډ دی، حنزله ګډوډ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی همدغه روان دی، چغه وی نافق حنزله نافق حنزله. حنزله ګډوډ دی ګډوډ دی ګډوډ دی. ابوبکر ورته وی مالکه څه شوي هلکه، څه چل دی، خیر دی؟ وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبی علیه السلام سره په مجلس کې ناست یو، نو وی موږ بل شان یو، بل شان حیثیت دی زمونږه. داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو، او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې یې اینو. بل شان کیفیت په دې وړونو کې. خو چې د نبي علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو، نو بیا مغه حالت نه، بیا هم رانه هغه آخرت یېري، بیا جنت یېري، بیا دوزخ یېري. بچي ښکلو او ښځو سره ناس پاس شو. هغه چې د پیغمبر مجلس کې څه دي هغه بیا نینو او نه محسوسو. نو لکه مې دا راله چې دا چې ته منافق نشو، منافقان نشو. التم یو حالت دی د منافق خو در نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانې که نه. نو دا خو هغسې نه ده، خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت. التم دنیا یېره ده، کورم بچو سره دنیا یاده ده. التم اخرت یاد دی، کورم بچو سره آخرت نه دی یاد، دنیا یاده ده. حضرت ابوبکر ورته وی الکه انا وجد، وی زه خو هم دا مونمه، وی دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبي علیه السلام مجلس کې یو شانتي یو او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي یو. زه چې ځو چې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو. رالل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم اقه ناره لګی نافقه حنزله، د الله رسوله حنزله ګډوډ دی. حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي، څه مسله ده؟ نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو، نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو. دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو، بیا مو هغه حالت نه. نبی کریم کور دا هغه تقوا ده، دا هغه تقوا ده. دې ته هغه تقوا وایي، زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي، دا د تقوا یو مرتبه ده. نو راغی نبی علیه السلام ورته وایي ای حنزله، ای حنزله، وی که تاسو ما سره په کم حالت یې او دا حالت هم همیشهی، کور کې هم دا حالتي، بچو سره هم دا حالتي، پلار هم دا حالتي، نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم، وی بیا به هم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي مشي کوي. ولیکن ساعتا یو ساعت به داسې وي، یو ساعت به داسې. دا خو دنیا حالت دی، دنیا کې خو داسې کېدی نشي. ما والا حالت که پکوری بچو سره بس کې بیا خو ګټه نشي کولی، بی بی سره بس کې تعلقات نشي قائمولی، دوستانو به سره بس کې گپ شپ او خوش طبیعتی بیا نشي کولی. یو ساعت به یو شانتی بل ساعت. د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثالو لکه بلب ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼا پکې، او د بلب نه چې کم ځای لري وي نو هلته رڼا کم وي. داسې ده که نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناستو به ټوله رڼا وه، لکه به رڼا پرته و، سترګو کې به رڼا پرته وه. او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس ته به اخوا شو او کور ته به لاړ، د رڼا سر به کت. داسې لکه تاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلی بل شانتي وي، او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي. دا یو اثر وي د مجلس. لیکن صحابو کې دا سوچو چې دا ولې داسې دی. کم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې وي، دې ته تقوا وایي. ما تاسو ته حدیث 13 جمعه ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې 9 کسان په د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ باندې 9 کسان، او نور به څونه نږدې وي، 1 میل به نور نږدې وي، 1 میل. نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمون په ترمذي شریف کې حیران شم. وی میل هغه صحابي وی اراوی وی میلونه خو 2 قسمه دي، و یو خدا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی، او په عربی کې میل سلی تم وی چې په سترګو کې سړی وی.
میل عربی کې سلی مونږ پښتو کې سلی ورته وایو، رجوڼو مکې پروت او سترګه کې وی. نو نبی علیہ السلام وی چې نور به 1 میل نږدې وي، نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی؟ دومره به نږدې وي. او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت وي، ډوب، د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به 9 قسمه خلک د الله د عرش د سوري لاندې ناستي، به الفاظ دیگر د الله میلمانه وی، د رب العالمین او د پروردگار میلمانه وی. نو هغې 9 کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا، متقی. رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه، هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی، ځان له په جومات کې دی، هېڅوک نشته، پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبهېدې. ویې منله چې الله زما هر څه ویني، ویې منله چې الله ما ګوري. د خلکو مخکې خو هر سړی نیغي، د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاکي، پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي، رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي. جومات کې چې خلکو سره ناست دی ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه، دا رور به راته وایي چې دا څه کوې، دا زوی به وایي دا څه کوې، دا پلار به وایي دا څه کوې، دا ګاونډي به وایي دا څه کوې، دا افسر به وایي دا څه کوې. لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا، چې ځان له هېڅوک هم نی او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې ووایي. دا صفت به ځان کې پیدا کوو. ورونو ګورئ، دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو. دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي، که ته ورته وایې نیکي وکړه، مړه رب غفور رحیم دی، الله مهربانه او رحم کوونکی دی. داسې وایي که نه وایي؟ ښه، د پښتنو متل دی، وایي ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږېږي. یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي، خوله به کله خوږېږي؟ چې ګوړه وخوري. که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 ګوړه، نو خوله دې نه خوږېږي. او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه دې دې ژبې ته راوړله، پټک دې خوله خوږه شوه. نو که ته ډېر هم بیا چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي، نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. دا الله رحم وجود ته را دننه که، یو ټوکله ګوړه وخوړه، داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي. داسې عمل وکړه، پوټینی عمل وکړه، لږ عمل وکړه، خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي، ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي. او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې خوله نه خوږېږي، ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي. ځان داسې که چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی مو ور دننه شي، نو بیا کار کوي، بیا سم دی. نو ځان له په دې اړه ښه کوو. هلکه زه مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي. مسلمان یې پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې. یوازې دا چې مسلمان 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 مسلمان، دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. مسلمانۍ والا کار وکړه، د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده، وسکه خوله به دې خوږه شي. د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده، د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده، د اسلام هغه عمل راواله، هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې ده. وسکه اسلام، وسکه په نوم نه، وسکه اسلام. نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږېږي. موږ سکه نه کوو د اسلام. بړستن کې خپې ورکړي، نه مونځ شته نه روژه شته، نه مونځ شته او نه روژه شته، او نه زکات شته او نه حج شته، او نه چېرته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته، او مسلمان یې او مسلمان یم ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي. یاد وساته رونو، رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلې چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه، الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه. دی مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې که چې الله در باندې رحم وکړي، الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي. داسې عمل وکړه، داسې سکه وکړه، الله غفور دی چې دی وبخي، الله ته توبه وباسه چې الله دی وبخي. نو فضول بدن لړنه خوشاله او د صحابو کې پریخي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ